علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمونږ راسره چوټه خان ماشوم راسره د مدرسې ماشوم او اسمبلی کې تاسو الحمدلله د دې سکول ماشومان ته وسه بیان کې ماشاءالله تاسو سره هم واوري او په کور کې ماشومان ته ولګي دومره کچ ایج کې ماشاءالله ماشوم او هغه د علم په باره کې ما ته وس د قرآن او د حدیث په رڼا کې مختصر بیان کوي نو چېرته مزه ویلو د اخره پورې وګورئ جزاک الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه السلام محترم ملمنو او زمانه مدرسې قومو مرګرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نن چې په کومه موضوع باندې ماته ستاسو د وړاندې اظهار ما په ضمیر کولی هغه علم دی. علم یو داسې موضوع ده که یو ځای شروع شي نو انتهای ناممکن ده او که لیکل پرې شروع شي نو د کتابونو جلدونه پرې ولیکلی شي. لہذا زه به دې مختصر وخت کې د قرآن او د حدیث په رڼا کې یو څو معروضات پیش کوم. زما عزتمندو ملګرو د علم معنی ده پېژندل د الله جل جلاله انسانانو حیواناتو په منځ کې تفریق پیدا کړی دی. انسان په ځمکه باندې د الله جل جلاله خلیفه او نائب دی واغوسته الحمدلله رب العالمین. جزاک الله ملګرو د نن ترکټ ماشوم او په دې سکول کې ماشومان ته اسمبلی په ټیم کې ماشاءالله بیان وکړو. تاسو هم په خپل واورئ او مخکې ملګرو ته ثواب د عبادت باندې شیر کوئ. جزاک الله احسن الجزا فی امان الله.